منډیټ توهین چې کوم دی دا پی ډی ایم کې او مرکزی حکومت یې کوي او دا د افسوس خبره ده د بار بار دا یم چې لکه دا توهین دا پی ډی ایم کې او پاکي ګورنمنت یې کوي او د چا د لاسه کې د مولانا صاحب د لاسه کوي دا تاسو سوچ کوئ چې نو د د لاسه کم سړی پایا کې په عزت کې پاتې شوی تنخوا ډېره معمولي خبره تنخوا ولې نشته هر چا تنخواګانې اخیستې دي دا خو د مخالفینو یو پروپیګنډه وه نو د خان صاحب دپاره بس مونږ چا وی لکړ پکړ راغی او چا سوي نو دا مونږ په لکړ پکړ کړي دي چې ټکر بسم الله الرحمن الرحیم پښتونخوا ریډیو مردان لاړه زه ستاسو ورور محمد ایوب ایوب سلامونه او نیکی خیلې ومنه کتونکو ډیډک چیرمن ایم پی آی ملک شوکت صاحب هغه سره ناست دی او څنګه چې ستاسو د نظر تیر شو ستاسو په معلوماتو کې دي په 16 اکتوبر باندې دغه ضمني ټاکنې هغه پای ته ورسېدې او په هغې کې پی ډي ایم چې کوم دی ډېر بدترین شکست وخوړو او عمران خان خیبر پښتونخوا چې کوم دا سویپ کړله د هلکا پی کې 51 چې دغه درې نیم یونین کونسل یې خرکې کاسمې الو او بیا کوی برمول د نیم یونین کونسل دوه ویلج کونسل یې پکې وي دغه نو هغې چې څومره عمران خان په څومره لیډ باندې دا سیټ دا نشست ګټلی دی په هغې کې دې حلقې د درېیم نیم یونین کونسلو کم از کم د 4000 نه زیات لیډ ورکړی نو دا څومره لکه که سړی دغه انالیسز وکړي چې دا الیکشن په څونه مارجن باندې عمران خان ګټلی نو په هغې کې په هغه ګټه کې په هغه لیډ کې د نیمې عمر حصه د دې درې نیم یونین کونسل نه د دې په شا ملک صاحب او د دې د ټایګر د هغې یو رول دی او کردار دی د دې سره خبرې کوو په دغه اړه چې دا څه پلانینګ و څنګه دې دا ټارګټ حاصل کړ او خان صاحب له دومره لیډ ورکو جی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اول خو ستاسو د چینل ډېره مننه ډېره مهرباني پښتونخوا ریډیو او تاسو چې کومه خبره وکړله چېرې دی کې څه وجه کیدی شي نو زما په خیال باندې خان صاحب جي د خلکو ذهن ته اولته کوز شوی دی دې کې زمونږ دونه خاص کردار نشته دا ټول د عمران خان خپل برکت دی د قوم سره د پاکستان سره د نوجوانانو سره د ورسیز سره دا د خان صاحب خپل ذاتي ډایرکټ مینه ده زمونږ نه پکې صرف الله تعالی هغه کار اخلي چې چېرته یو ووټر په ګاډي کې چولې راوستې دی یا چله ووټ پرچي ډکه کړې ده نور چې دا ټول د خان صاحب خپل برکت دی او زه بار بار دا خبره کومه چې هغه د خلکو د زړه ته او ذهن ته کوز شوی دی او کله چې یو انسان د چاړه او ذهن ومني نو د هغې نه وتل بیا ډېر زیات ګران دي ملک صاحب که تاسو وګورئ دا نورې پارټۍ کوم باسنده فرسټ ټایم دی چې په پی کې 51 کې د پی ټي آی ایم پی آی منتخب شوی د دې نه مخکې د جمعیت علما اسلام او د عوامي نیشنل پارټۍ ایم پی ایز د دې نه منتخب کېدل او دا په عمومي توګه د دغه پارټو یو ګړ هم ګڼل کېږي نو تاسو نه ګڼئ چې دې پارټو هغه شان هغه ووټینګ ونه کړو هغه ووټ ملک صاحب دغه له ورنه کړو مولانا قاسم صاحب له په دې وجه باندې دا شکست مخې ته راغی اصل کې چې کو تاسو وګورئ زما نه مخکې امپیګان تېر شوي دي زمونږ وزیر اعلی صاحب ته زمونږ عاطف خان ته دا پته لګېدله چې یاره په دې پی کې 48 کې مخکې امپیګانو ډیولپمنټل کارونه بالکل څه نه دي کړي اوس تاسو به زه بوځم د پی ټي آی کارونو له به مو بوځم د پی ټي آی کارکردګي به درته ښیم د ډیولپمنټل سوچ حوالې سره نو عوام هم د شعور خاوندان دي هغې ته دا پته لګېدلې ده چې 30 کاله مخکې 40 کاله مخکې دلته څنګه امپیګان پاتې شوي د نورو پاټو هغې څه کړي دي هغې ته دا هم پته ولګېده چې د پی ټي آی امپی راغلی دی هغې څه وکړل نو دا به زه تاسو سره انشاءالله په ریکارډ باندې ښیم چې مونږ څه کړي دي نو دا خلک کینډیډیټ ته ګوري دا خلک لیول ته ګوري دا سټینډرډ ته ګوري زمون خان صاحب چرته د چا پرسنل ذاتي خبرې نه کوي خو چې پچا کې څه نه او چې پچا کې سي نو هغه ورته وایي
نو دی عوامو بیا وګورئ چې دی مخالف کینډیډیټ د 16 تاریخ ته مخکې چې کومه جمعه راتلله نو یو بیان ورکړی ما کتلی دی نو هغې کې ویلي چې یاره ټولو د جومات امامانو ته دا گزارش کوم چې ماشومان له چوټي ورکړي او په خطبه کې ووایي نو په هغې ته ډېرو خلکو نفرت شو یاره مولوي صاحب دا جومات او زموږ دا ماشومان دا خو د سیاست ځای نه دی دا خو د الله تعالی د عبادت ځای دی نو ته په خدای کې نو چې ما څومره موریدلی دي او د ما څومره ما د خلکو جذبات کتلی دي نو د دک یو بیان د وجه نه چې مولوي صاحب جومات او طالب چې کوم دی نو دا د سیاست تر راوستل چې دا غلطي ده الک صاحب د الیکشن کمیشن نه اړه په حکومتي دغه باندې مشینری باندې پاغه باندې پابندي او تاسو باندې پابندي وزیرانو باندې هغه باوجود تاسو صوبایي حکومت چې کوم دی دغه مشینری م استعمال کړي د هلیکاپټر م استعمال شوی نورم مشینری منوغي دا الزام هم لګی چې لکه هغه حکومتي مشینری چې کوم دی په دې ماته کې راغی ډېر لوی لاس دا ورګي اسه غلطه خبره ده خان صاحب کو په حکومت کې یو کړي نو هغه په هلیکاپټر کې ګرځي هغه د الیکشن نمخ کې هغه نو الله تعالی داغه اسباب برابرۍ الله تعالی هغه وسایل ورکي نو دا نه چې لکه نن دا حکومت ته مثال پته ورده نمخ کې یا رغې نمخ کې بیا الله تعالی ولا ماحول جوړي ورکی او دا هلیکاپټر کې مخه ډېر ګرځېدل دي او دا پروتوکول عوام ورکي دا د عوامو پروتوکول دی دا سرکار پروتوکول نه دی زه بل کستره ولا ته ولا د هلیکاپټر د سرکار استعمال کا ته ولا د ټوله مشینریم د عوامو استعمال کا الټه د دې سیس د خلک نفرت کی چیرې دا غلط هغه متعلق دي هغه پر سټانډرډ هغه پرسنالټي هغه شخصیت هغه دا ټول اسبانی دي ملک صاحب مهمه خبره دام نه چې لکه عوام منډیټ ورکی چاله لکه علي محمد خان لور کو هغه پټکی ول ور کو هغه غلطه استعفا ورکړه دغه شان عمران خانم لکه کوم ول منډیټ ورکی هغه ولټه مته چې دغه کې وځه شپږو حلقونه هغه منتخب شو دا اوس لکه مطلب هغه وو تلی نالي او دین استعفاګان ورکینو آیا د منډیټ توهین نه دی منډیټ توهین چې کوم دی دا پی ډی ایم کې او مرکزی حکومت کوي او دا افسوس خبره ده د بار دایم چې لکه دا توهین دا پی ډی ایم کی او پاکي ګورنمنت کوي او د چا د لاسه کی د مولانا صاحب د لاسه کوي صحیح لکه دا توهین سوق کی د چا د وجه نه کی د مولانا صاحب د وجه زما د ذهن مطابق ګوره جی اسه خو خلک وی چې دا ګډ جوړواله دی او پلان کې دا ټول اسه خبرې دي نواز شریف غریب تباہ برباد کو جلا وطن کو د په مرګتیا ډیر خلکو ورته وی چې یاره ته جنرال الیکشن وکړه حکومت ماخله نو دا ضمني الیکشن چې کوم دی خو چې سړی عزت او بېعزتي پیژني سړی انکو پښتو پیژني اوس خو اسې یو سړی خپل ټول په خپله نه کوي چې یاره دا کار زه ټیک کوم که زه غلط کوم یا زه د پلانکي سره میلو شوم لکه د ده د لاسه زه په عزت کې پاتې شوم او که په بېعزتۍ کې پاتې شوم دا تاسو سوچ کوئ چې نو د ده د لاسه کم سړی پایا کې په عزت کې پاتې شوی ملک صاحب تاسو لکه دغه وی خو لکه د ملک د سیلابونو سره مخ ته معاشي حالات هم ډېر زیات خراب دي صوبایي حکومت سره لکه مطلب چې دام ډېر زیات نیو کې کېدی چې د تنخواه پیسې ورسره نه وي او بیا هغه تنخواهګان هم ډېر شوي نو دې حوالې سره لکه بار دا کوم د الیکشن اپورټ کولی شي ګوره چې څونه پورې چې څنګه صوبایي حکومت خبره تاسو وکړله نو د عمران خان دپاره لکه هر سړی قربانۍ ته تیار دي تنخواه ډېره معمولي خبره تنخواه ولې نشته هر چا تنخواهګانې اخیستې دي دا خو د مخالفینو یو پروپیګنډه وه هغه سیسټم کې څه مخکې وروستو کیدی شي هغه شوي دي خو لکه کوم ملازم ته تنخواه نه ده میلاو شوې چا تنخواه نه ده اخیستی اجي ووایي که نه چې ما نه ده اخیستی او باقي څونه پورې زمونږ د امپیګانو صاحبانو تعلق دی مونږ وسم خان صاحب ته وایو سیلاب دی وزیر اعلی صاحب تم ټولو ویلي دي چې مونږ بالکل لکه کوم مونږ له حکومت ثمرات راکوي هر څه د قوم دپاره د عمران خان دپاره دا قربان دي مونږ نه الو تنخواهګانې مونږ له دې نه راکوي ملک صاحب یو بل اهم ایشو هغه خاص کر دی انتخاباتو خبره نه سره ریلیټډ تاسو چې کوم خلک مو منتخب کی تاسو یو رول ماډل شئ تاسو کردار تاسو حرکات هغه خلک بیا کاپی کوي هغه تقلید کوي تاسو په جذباتو کراله تاسو ډزې وکړئ تاسو نورم نه جذباتي شوي لګا تاسو په سترګو کې هغه جذبات
هغه وخت کې مونږ وکتلې نو آیا مطلب چې دغه وخت کې تاسو دا کومه پګړۍ چې د خلکو په سر کړې تاسو به د دې د ساتنې لپاره دا قسمه اقدامات دا څه کوي تاسو ګوره جی دا خو د دغه خبرې علامات دي چې لکه زه مخکې ایم پی ای وم د عمران خان په ټیکټ را موږ د عمران خان ورکران یو موږ د هغه سپورټران یو نو زه د هغه ایم پی ای وم ځکه د خلکو دا جذبه وه او ځکه زما د سترګو نه هغې ته د خوشحالۍ نه وخت کې ځي خو چېرې موږ د هغې سره او دا هم ټول د خارج موږ ته چې د برې نه څومره سخت انسټرکشن میلاویږي د حلقې د عوامو دپاره د خاص کر د غریب سړي دپاره ا دې ټولو ته پته ده تاسو زما د روډونو په مت کې وګورئ تاسو زما د سینیټیشن په مت کې تاسو وګورئ تاسو د صوبایي حکومت د صحت کارت په حوالې سره وګورئ انشاءالله اوس په ایجوکیشن کارت چې دی دا به پرې شي که نه احساس پروګرام تاسو وګورئ نو دا ټول د عمران خان او زموږ د وزیر الله صاحب برکت دی دا د هغې وجه ده قانون سازي اسمبلی دغه ده قانون سازي کوي د قانون خلاف ورزي چې وشي نو هغې متعلق تاسو ویل لکه اوس تاسو خلاف باقاعده اف آی آر یا مقدمه شوې ما داسې اورېدلي دي چې ګوره دوه قسمه دغه فایر چې شوی دی نو یو خو لکه د خان صاحب د عزت دپاره د هغه د خوشحالۍ دپاره چې خان صاحب خوشحاله یې مونږ خوشحاله یو چې خان صاحب په عزت کې مونږ به په عزت کې یو نو د خان صاحب دپاره بس مونږ چا وی لکړ پکړ راغی چا سوي نو دا مونږ په لکړ پکړ کړي دي چې ډېره زیاته مناسب پیغام لرې د دې جیت په دغه کې تاسو بیګا جشن هم کړی مونږ پکې هم شرکت کړو د خپلې حلقې او بیا د ان 22 دغه اوټرانو سپورټرانو ټایګرز ته خپل ټیم ته د ایم پی ایز عاطف خان دا ټولو ته هغې ته څه پیغام ټول نه مخکې خو دا جي زمونږ ان 22 ټولو ملګرو ته او ټول ډسټرک مردان ته دا زمونږ د ډسټرک مردان عزت و دا د ان 22 نه دا زمونږ د ډسټرک مردان عزت و دا مونږ د عاطف خان په مشرۍ کې هغه دا کمپین چلولی دی عاطف خان څنګه سپرویژن کو وزیر اعلی صاحب به بالکل اپډیټ شو چېرې داسې څه کوتاهي ده نه ونشي نو دا زمونږ یو منظم ټیم و دا زموږ د هغې ټیم برکت او بیا خاص کر زه هر ځای دا خبره کومه چې په دې الیکشن کې هم خان صاحب دپاره اورسیز کم محنت کړی دی هغې چې کومې رابطې کړي دي ډېرو کسانو مونږ ګرځېدو ډېرو خلک صرف الیکشن له راغلی دی په خدای یقین وکړه وایي چې ټیکټ مو اخیستی دی سبا چې ووټ واچو بیا مو فلایټ دی نو اورسیز خصوصا چې کوم محنت کړی دی هغې دلته کومې رابطې کړي دي او زموږ هر ورکر هر د پی ټی ای ټایګرز دومره معمولي غونته کې هم کمې نه دی پرېښودی چې زما نه دا الیکشن هسې نه خدای مکه دا ناکامه شي نو زه ټول ان 22 ته خصوصا مبارکي ورکوم خپلو مشرانو له مبارکي ورکوم چې دوی کوم دنګه ان 22 ورکر کوم محنت کړی دی کوم منډې والی دی شپې ته شپه نه ده ویلې ورځ ته ورځ نه ده ویلې ځان ته ځان نه دی ویلې پیسو ته پیسې نه دي ویلي په هېڅ څه مغیله نه ده کړې د خان صاحب دپاره هغه هغې کړی دی او بیا خصوصا زمونږ پی کې 48 والا څه کم 5000 لیډ چې کوم دی نو دا زمونږ 3 یونین کونسلو دا لیډ ورکړی دی او بیا د هغې زه بیا بار دا ویم چې عمران خان برینډ دلعزیز شخصیت او زمونږ دپاره هم دا فخر دی چې چا عمران خان له ووټ ورکړی دی مونږ هم د تاریخ یو حصه جوړه شو نو زمونږ پی کې 48 او زمونږ ان 22 دا د راتلونکي وخت یو تاریخ یو حصه جوړه شوله چې د خان صاحب په شانته کې شخصیت ته د خلکو ووټ کاسټ کړی دی مننه جی ډېره زیاته مننه کوو جي دا او د ډیډک چیرمین ایم پی ای ملک شوکت صاحب او د صوبایي حکومت حصہ هم دې سره په پی کې 48 کم 451 ده تقریبا اربونو روپو په دې کې ترقیاتي کارونه هم شوي په دې باندې بیا چېرته دې سره مرکه کوو نن دا کرنټ ایشو او یقینا چې په دې کې تحریک انصاف چې کوم دی هغه خپل ګراف هغه په بره کړی دی او جماعت اسلامي هغه شان پوزیشن ونه ښودلی شو څومره چې لکه د هغې نه توقع کېدله او څومره چې د هغې محنت په دې حلقه کې هم ځکه چې موږ پکې ګرځېدو او خصوصا پی ډي ایم هغه تقریبا حالت نظر کېدی بلکې زه به ووایم چې پوت شو دا دی نو هغه دغه پی ډي ایم په دې پلیټ فارم باندې ناکامه شو د ایم پی ای ملک شوکت صاحب مننه کوو ریډیو پښتونخوا مردان له هغې ټایم ورکو
ډیره زیاته مهرباني اجازه غواړو د لوی الله په امان.